كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین، زمونږ استاسو د درس 2 نمبر حصہ هغه د علم الحدیث متعلق د علم الحدیث متعلق میں تاسو ته یوش خبرې کړې نن داغه 2 خبرې نورې د ټولو نه اخیری 22 نمبر او 23 نمبر دی باندې به ان شاء الله اکتفا کوو. بیا ان شاء الله ز تاسو ته نخبه الفکر وېما واغې کې به نور بحثونه بیا تکوخه کژوند خدا خبرې دي چې مونږ او تاسو ته د دې ضرورت او د دې علم سره مونږ او تاسو لږ آشنا شو او بعضی خبرې داسې وي چې دا بیا په هغه نخبه کې نشته. نو د دې وجې نه مې درته وکړې. نو 22 نمبر خبره اقسام د خبر په اعتبار د قبول او د رد سره. پرون می درته ویلو که یادېږي درته چې حدیث 2 قسمه دی. یو حدیث متواتر دی او بل خبر واحد دی. متواتر خبر میں درته کړي وا دانن بحث ته په اقسام د خبر واحد کې. خبر الواحد 2 قسمه ده ها، یو مقبول ده او دویم مردود ده. یو مقبول او بل مردود. کتاست یادېږي ما درته یو خبره کړې وه چې خبر الواحد ځویني دی. خبر واحد ځویني دی او ځوان هغه ځای کې جوړېږي مولوي صاحب چې کوم ځای کې 2 جهت دی. یو جهت د صدق او یو جهت د کذب. نو کله نو په خبر الواحد کې دواړه خبرې دي، دواړه جهات دي کنه. جهاد د صدق هم پکې ده او جهاد د کذب هم ده پکې. نو که جهاد د صدق پکې راجح هو نو بیا مقبول له. جهاد د چا د صدق پکې راجح هو او د کذب پکې مرجوح هو نو داسې خبر واحد ته مقبول وای. او که جهاد د کذب پکې راجح هو جهاد د صدق پکې مرجوح هو نو داسې خبر واحد ته مردود وای. نو خبر واحد 2 قسمه ده ښا، یو مقبول او بل مردود. کم چې مقبول ده 8 شرایط لري. ما تاسو ته وی چې ګوره مردود په متواتر کې نشته، البته ذو جهتین نه دی. هغه خبر واحد ذو جهتین دی کنه. نو خبر واحد مقبول 8 شرایط لري. د 4 شرایط تعلق د روایت سره د خبر سره او د 4 شرایط تعلق د مخبر او د راوی سره ده. 4 شرطونه چې په خبر کې او 4 په مخبر کې راغله، 8 شرطونه.
نو دا خبر واحد بیا مقبول لے. اغا سلور شرطونه چې په روایت کې دي او په خبر کې دي اغا دا دی. اول نمبر دا خبر واحد با روایت کړي شوی خو چې مخالف د قرآن کریم نه. خبر واحد با مخالف د قرآن کریم نه. کده کتاب الله مخالف بیا مردود ده. دویم نمبر شرط دا ده چې مخالف به سنت مشهوره نه. دریم نمبر دا چې دا حدیث با وارد وی پدا سے حادثہ کې چې دا حادثه به عام نه. او روایت د دې حدیث به یو شخص کوي. ګوري ښا حادثه دو قسمه دي، یو خاصه حادثه او یو عامه. نو چې حادثه عامه نو مولوی صاحب ضرور خبر ادا ده چې ډیر خلق به خبري کنه. یو حادثه عامه ده او ډیر خلق په خبر دي او هیڅوک د دې حادثه نقل نه کوي بغیر د یو سړی نه. نو خود غلط ته کنه بیا خو مردود ده. او که حادثه خاصه وا یو شخص د حادثه نقل کوي او د حدیث نقل کوي نو صحیح زکه دا چې عام نه ده کنه. نو خبر واحد کې دریم شرط دا ده چې دا به وارد وی په داسې حادثه کې لا تعم چې عام نه ولکه عامین بیا د یو شخص روایت صحیح نه ده بیا پکې. راځه سلورم نمبر دا حدیث به وارد وی په داسې حادثه کې چې د صحابه کرامو اختلاف په هغه حادثه کې نه وي ښکاره. اوس که داسې حادثه وه چې د صحابه کرامو پکې اختلاف راغی او بیا روایت موجود دی او دوی پکې اختلاف کوي نو دا روایت مردود ځکه دی. ولی که دا حدیث د صحابه په دور کې وی نو هغوی به رفع د اختلاف په دې حدیث کړی وکنه. ګوري شیعگان وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خلافت وصیت کړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. مونږ وایو دا سے خبر واحد تاسو وایي چې دا مردود دی. په تعین د خلافت کې د صحابه او اختلاف وو. بنو ثقیف ځای کې دوی را جمع شوي او په تعین د خلیفه کې لګیا و چې څوک به خلیفه کو. نو که د دوی سره دا حدیث موجود وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وصیت خو رفع د اختلاف به کړی و. به اختلاف ته ضرورت و به خو نو اختلاف په دی وجه باندې و چې د رسول الله مبارک وصیت نو. اوس چې شیعگان دا حدیث ذکر کوي چې رسول الله مبارک حضرت علی صاحب ته وصیت کړی موږ مردود ده. کله چې عمر صاحب خلیفہ کېده اختلاف و په تعین د خلافت کې د عثمان صاحب په دور کې. نو که دا حدیث دوی سره وی نو خو رفع د اختلاف به په دې حدیث کړی وکړه. معلومیږي دا چې دا چا د ځان نه جوړ کړی. کله چې دا حدیث نو سلورم شرط دا دی چې خبر واحد به وارد وی په داسې حادثه کې چې په دې حادثه کې د صحابه کرامو اختلاف نه وي ښکاره. که د صحابه کرامو اختلاف په یو حادثه کې ښکاره شوی
خو رفع د اختلاف په دې حدیث نه ده کړی. نو معلومیږي دا چې دا مردود دی. ولې هغوی رفع د اختلاف په دې حدیثه کړی وکړه؟ اختلاف ته بیا څه ضرورت؟ دا 4 شرطونه په خبر کې دي. 4 شرطونه په مخبر کې دي چې هغې ته راوي وایي. یو شرط دا دی چې راوي به مسلمانی اسلام والا بی. که کافرو کنا روایت مردود دے. منگ زکا مولی سیم غیر مقلدین و حضرات و توایو مانا کلا کلا خلق مختنو کی شرف الیدین خو شوافیم کئی امین بالجهرم کئی دمرا زور والی ورکیں زویم والا که داغوی و دوی پا منس کے فرق دے. دا رفع الیدین ندی چې اغوی کوي. اغوی چې رفع الیدین او امین بالجهر کوي سره د دلیل کوي او دوی چې کوي بے دلیل کوي. دوی تقلید ته شرک وایي. دغه حدیث چې پر رفع الیدین کې راغلی یا په قرات خلف الامام کې راغلی دا سند بنا په تقلید ده. په دې کې راویان مقلدین دي. نو دا خو مشرکان شو کنه چې تقلید شرک دی خو مقلد مشرک دی. او په مخبر او راوی کې اول شرط دا دی چې مسلمان وي. نو ستاسو د عقیدې موافق دغه محدثین کافر دي العیاذ بالله. نو ارکل چې کافر شو نو روایت صحیح ده یا خو صحیح نشو. دغه روایت ستاسو په نسبانه قابل د استدلال نه ده. نو چې قابل د استدلال نه ده نو ستاسو رفع الیدین بی دلیل شو کنه سره د دلیل نه شو. شوافی او حنابله چې دي هغوی خو تقلید او اجتهاد ته روا وي. دا غوی په نسبانه دا راویان مسلمانان دي. نو دا غوی په نسبانه دغه احادیث مقبول دي. شرایط د مقبول پکې دي. ستاسو په نسبانه دغه روایات مردود دي. د مقبول شرایط پکې نشته. نو دلیل مدعا نه دی. او رشیدیه کې به وایي رشیدیه د مناظره کې چې مستدل لپاره دا ضروری دي چې په داسې شی به استدلال کوي چې دی ورته دلیل وایي. مستدل به د داسې دلیل نه استدلال کوي چې د ده په نس دلیل وي. ګوره که د ده په نس دلیل نه وي استدلال غلط دی. منګ وایو دا تاسو چې کوم روایت وایي دا ستاسو په نس دلیل دی که نه دی؟ ستاسو د اصول موافق دا غلط دی. دی کې شرائط د مقبول روایت نشته، ټول مردود دي. نو چې مردود دي نو دا قابل استدلال نه دی. تاسو به داسې دلیل وایي چې هغې کې شرائط د مقبول روایت موجود دي. نو ستاسو کار بے دلیل او هغوی کار سره د دلیل. یو کار چې یوی کوي سره د دلیل صحیح دی او مغه کار چې بل کوي بے دلیل غلط دی. یو سړی سره تومانچه ده بل سره هم ده. یوی پولیس نیسي بلې پرېږدي. یو سره کار دی بل سره نشته. تومانچې همغه دي خو چې یو سره کاړو نو روا او چې بل سره کار نشته ناروا. ګوره کار یو دی خو چې یوی کوي سره د دلیله نو صحیح ده او چې همغه کار بل کوي بې دلیله غلط دی. ځین کې مو خبره کینی په لاره کې ښځه روانه ده سړي د لاس ته نیولې ده او صوفي صاحب ورغلی او تی دې بل لاس ته ونیسي. غلط کار دی که صحیح کار دی؟ غلط کار. دته ویواله که ښځه نیول دی وی ښځه نیول ولې غلط کار دی؟ ده چې نیولې ده.
کم کار چې د کړی دی بېنهي همغه کار ما کړی. مونږ وایو و د خدای بنده د چې دا ښځه د لاس نه نیولې ده د سره دلیل دی، یا د قرابت دلیل ورسره دی یا ورسره د نکاح دلیل دی. تا سره کم دي؟ ته خو نه د قرابت دلیل لري او نه د نکاح، نه ستا خپله ده چې نکاح دې ورسره حرامه ده او نه دې ښځه ده. کار خو زه منم چې دواړه یو دي، خو یو بې دلیله دی یو سره د دلیله دی که نه. خبرې ته به سوچ هم کوې که نه. نو مولوي صاحب همغه یو کاري خو چې یو مسلک والی کوي هغه صحیح، همغه کار چې بل کوي هغه غلطي ګوره، ځکه هغه سره دلیل نه. نو په مخبر کې مولوي صاحب اولنی شرط دا دی چې دی به څه وي؟ مسلمان بی. نمبر 2 عاقل بی، کامل عقل والا بی، که لیونی وي ناپوهی بیا د خبر صحیح نه دی. 3 نمبر عدالت به پکې. 4 نمبر ضبط به پکې. څو شرطونه شو؟ 4. مسلمان بای، عقلمند بای، عادل بای، ضابط بای. نو اسلام، عقل، عدالت، ضبط، دا 4 شرطونه په مخبر کې دي چې راوي ورته وایي. کله چې 8 شرطونه موجود شو نو دغه حدیث چې دی نو دا بیا مقبول دی. بیا مولوی صاحب دا حدیث مقبول چې دی دا 4 قسمه دی. یو ته صحیح لذاته وایي، دویم ته حسن لذاته وایي، دریم ته صحیح لغیره وایي، 4 ته حسن لغیره وایي. نه مقبول بیا دا 4 قسمه دی. صحیح لذاته دی توایي متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى آخر السند، چې متصل وي سند د دی د عادل ضابط نه د نقل کړی د بل عادل ضابط نه تر اخر د سند پورې. نقل چا کړی؟ عادل ضابط د بل عادل ضابط نه، هغه د بل عادل ضابط نه، هغه د بل تر اخیری سند پورې. هر راوی چې د عادل ضابطی بس. اولم یکن شاذا ولا معللا، او شاذ او معللم نه. شاذ او معلل خبر را روانه دیتا صحیح لذاته وای. عدل سمانا دا منگوی راوی با عادلی. عدالت چاہتا وای علماء وای عدالت آگے چاہتا وای من له ملکتن، چی چا دا پارا یو ملکی او دا ملکا دغا عالم و محدث پا دی باعث کئی چی زان دا تقوی سر لازم کا. من له ملکتن چا دا پارا ملکی تحمله على ملازمت التقوی چی دی باعث کئی پا ملازمت دا تقوی. چا سر دا باطینی قوت و استعدادی چې زه خو محدث یم، زه عالم یم، زه په کار دا دی چې زه څه وکړم؟ تقوا وکړم. تقوا چاته وایي؟ هو الاجتناب عن الاعمال السیئة من شرک او فسق او بدعت. ځان ساتل دي د اعمال سیئونه چې شرک دی، فسق دی او بدعت. ذهن کې مخبره کې نسید. نو عدالت مو پیجندو چا دا پارا ملکی، دا ملکه دا سړی باعث کوي او حامل کوي په ملازمت د تقوا باندې.
او تقوا چاته وي اجتناب د اعمال السیئونه او د شرک نه د فسق نه د بدعت. نو موږ وایو ګوره راوي کې عدالت شرط دی او عدالت کې شرط دا دی چې د به اعمال سیئه هم نه کوي او شرک به هم نه کوي. تاسو خو تقلید ته شرک وایي نو کله راوي عادل شي. عدالت دا معنا ده. ضبط څه معنا ده؟ ضبط دو معنی دي. ضبط دو قسمه دی. یو ته ضبط الصدور وایي، دویم ته ضبط الکتاب وایي. سو کوئی ضبط صدر و ضبط کتاب. یو ضبط صدر دے او بل ضبط کتاب دے. ضبط صدر دی تو وی ان یحفظ ما یسمعه. دی عالم چې د استاد نسا اوریدلی دی چې دا یادی ورته دا یاد کی بحیث یتمکن من استحضاری متا شاء. د دې قدرت لري چې کله خوخه چې نو حاضر ولی شي. دیتا ضبط الصدرین وی. استاد نه خبره واوري او دته مولوی صاحب یاد شي کله چې اوغواړي نو حاضر ولی شي. دسې نه چې ترې نه یېر شي. ضبط الکتاب چاته وایي؟ دې ته وایي هو صیانة لدیه منسمع فیه. د چې د استاد نه څه اورېدلې دي دی پکې کاغذ کې لیکلي دی کتابچه کې او دغه کتابچه محفوظه ساتلی ده. د کمې ورځې نه چې اورېدلي دي تر اوسه پورې کتابچه کې او کتاب کې تغییر او تبدیل نه دی راوستی. صحیح ساتلی ده. دې ته ضبط کتابین وایي. نو راوي به څه وي؟ ضابط به د ضابط دغه معنا ده. نو راځه صحیح لذاته چاته وایي؟ دې ته وایي متصل سنده بنقل العدل الضابط. چې داغي سند متصل وي په نقل د عدل ضابط سره عن مثله الى آخر السند. نو عدل دی مو پیجند، ضبط دی مو پیجند. ولم يكن شاذا ولا معللا. شاذ سمانا ده. شاذ دیتا وی چې یو ثقه راوی روایت مخالفتو کی د اوثقنا. دو راویان دي، دا ثقه ده دا پکې اوثق ده. دا ثقه مخالفتو کی د اوثقنا. دیتا مولوی صاحب سوئی شاذ وی. یادا وایا چې د مخالفتو کی خود د عدد کم ده درواتو، مخالفتو کی د دینه د عدد زیات ده. اقل عدد والا مخالفتو کی د اکثر عدد نه دیتم شاذ وی. ثقه راوی مخالفتو کی پر روایت کې د اوثق نه دیتم شاذ وی. معلل چاته وی په اصطلاح د علماو کې چې پاغه کې یو علت وی قادحه او خفیه، یو پټ علت پکې دا برته ان شاء الله بیا تل نخبه کې راشي. بعض علتونه ښکاری نه پټي لیکن هغه مانع وي د عمل بالحدیث نه. مثال د صحیح لذاتی، دا د صحیح لذاتی تعریف لکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله تعالی اراده ولري د خیر نو د پوهه ورکی په دین کې. دا حدیث صحیح لذاته دی. دویم نمبر قسم حسن لذاته. حسن لذاته دی ته وایي چې پاغې کې د راوي ضبط او عدالت دا پټ وي. د راوي چې کوم صفات دي نو دا پکې پټ وي. خو چونکې مسله داسې ده چې یو سړی محدث دی، عالم دی، بزرگ دی، نو داغه متعلق به خف فیصله کوي. د مسلمان شان دا دی چې د متعلق به خف فیصله کوي تر سوچ ته منکر تا نه لیدلې. نو یو راوی دی د ضبط او صفات پټ دي نو داغه متعلق من خف فیصله کو. دا نیک سړی دی ځکه بد صفات مترنن داغه نه یو خبر.
داسې راوی حدیث ته حسن لذاته وای. دریم نمبر د دې مثال لکه حدیث کې راغلی ترمذی شریف کې بدر تناش مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. دا حدیث حسن لذاته دی. صحیح لغیره دریم قسم هغه دا د مولوی صاحب چې د کم حدیث دا طرق متعددی یو روایت ته مختلف سندونو باندې راغلی دی او بعض سندونه د بعضونه اقوا دي. کله چې یو روایت په مختلفو طرق باندې راشي دې ته صحیح لغیره وای. لکه ګوره حدیث کې راغلی لولا نشق علی امتی کده دې خبرې ډار نه وي چې زب سختی راولم په خپل امت باندې لامرتهم بالسواک عند كل صلاه ما ورته امر کړو په مسواک سره په وخت د هر منځ کې. دا حدیث چې ده دا صحیح لغیره ده ځکه متعدد طرق او سندونو باندې دا راغلی. سلورم نمبر حسن لغیره. حسن لغیره هغه حدیث ته وایي چې حدیث ضعیف ده او کمزور ده لیکن طرق متعدد راغلو. یو حدیث ته ضعیف خو په متعدد طرق باندې نقل شو نو دا ضعیف بیا درجه د حسن ته رسیږي. او یا د دې حدیث ضعیف د پاره یو مؤید پیدا شو دا سه مؤید چې هغه مقبول مؤید ده هغه علما قبلای نو بیا حدیث ضعیف درجه د حسن ته رسیږي. لکه حدیث کې راغلی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے ترمذی شریف کې بدر تراش کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا مد یدیه فی الدعاء کله بچ رسول الله مبارک لاسونه په دعا کې وګد کړو بیا به نه واپس کول حتی یمسح بهما وجهه تر دې پوری چې مخ مبارک به په مسک. نو دا حدیث چې ده دا حسن لغیره ده. دا مولوی صاحب دو خبرې ویخه د مقبول او د مردود خبره مې درته وکړه. مردود هغه ته وایي چې شرایط د مقبول پکې نه. حدیث ضعیف دا په احکامو کې هغې باندې استدلال نشي کولی خو په فضایلو کې کولی شي. حدیث ضعیف چې په فضایلو کې عمل پې کولی شي نو مطلقا نه درې شرطونه غواړي. درې شرطونه چې په حدیث ضعیف کې موجود شو نو بیا په عمل کولی شي په فضایلو کې. اول نمبر دا دی چې د ضعف ډیر شدید نه وي. که ضعف شدیدو بیم په فضایلو کې هغې باندې عمل نشي کولی. دویم نمبر دا دی چې یکون اصل العمل ثابتا بدلیل صحیح. اصل عمل به ثابت وي په دلیل صحیح. یو د فضیلت خبره ده یو اصل عمل له اصل عمل به په صحیح روایت باندې ثابتي خو چې کم ثوابونه او فضایل دي نو هغه په دې روایت باندې ته ثابت ہے نو بیا صحیح دي. درې مداد چې په حدیث ضعیف کې با عقیده دانه ساتي چې دا کار رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کړي ځکه حدیث خو ضعیف دی نو د دې عقیدې نه به بغیر په عمل کې نو درې شرایط شو. یو به ضعف شدید نه. دویم دا دی چې اصل عمل به په دلیل صحیح ثابتي. دریم دا عقیده به نه ساتي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کړي. دا مولوی صاحب 22 خبرې شوې ښه. درویشتم نمبر خبره بیان د اقسام او د احادیثو په اعتبار د اتصال او انقطاع سره. دا مخکنه تقسیم چو دا په اعتبار د متن سره وخه او اس تقسیم په اعتبار د سند سره ده. نو په دې تقسیم کې احادیث اتلس قسم دي ښه. مشهور اقسام یا اتلس دي. اول نمبر المسند.
مسند چاته وای متصل سنده مرفوعا کان او موقوفا چې سند متصل وي که مرفوع وي او که موقوف وي. دویم نمبر متصل حدیث متصل مغه ته وای چې سند متصل ده که مرفوع او که موقوف، یعنی متصل او مسند دا یو شی ده. دریم نمبر الحدیث المرفوع. حدیث مرفوع چاته وای ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د دین نسبت شي. سلورم نمبر حدیث موقوف. حدیث موقوف چاته وای ما روی عن الصحابی من قوله او فعله چې د صحابي نه نقل شوی داغه د فعل یا د قول. پنځم نمبر الحدیث المقطوع. حدیث مقطوع چاته وای ما نقل من التابعین من قولهم او فعلهم، د تابعین نه نقل شوی د دوی د فعلنا یا د دوی د قولنا. شپږم نمبر المعنعن. حدیث المعنعن داغه توي ما يقال في سنده عن فلان ما يقال في سنده عن فلان عن چې پکې راځي یا د دې په مثل نور الفاظ چې دلالت نه کوي په صریح سما باندې، صراحتن سما باندې چې دلالت نه کوي دې ته حدیث معنعن وایي. وم نمبر حدیث معلق. الحدیث المعلق چاته وایي ما حذف من مبدأ اسناده واحد فاکثر، چې د سند اول نه راوی حذف شوی یا یو یا دوا. اتم نمبر حدیث منقطع. حدیث منقطع دی توای ما حذف من وسط اسناده واحد، چې د سند د میز نه یو راوی حذف شوی وي دیتا حدیث منقطع وي. نهم نمبر حدیث مرسل. حدیث مرسل دیتا وي ما حذف من آخر اسناده، د سند اخر کی حذف راغلی لکه تابعی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو تابعی خو رسول الله مبارک نه دی لیدل. نو که په اول د سند کی حذف وو دیتا معلق وی، که په منځ کی حذف وو دیتا منقطع وی، که په اخر کی حذف وو دیتا مرسل وی. لسم نمبر حدیث معضل. حدیث معطل غتوی چې د په سند کې دوا راویان یا د دوو نه زیات حذفي. یو لسم نمبر حدیث مدلس. حدیث مدلس دی توای چې یو راوی نقل کی د هغه چانه چې داغه نه اوریدل نه کړي. یو محدث نقل د بل محدث نه وکي، سماع او اوریدل ثابت نه دي، خو په داسې طریقه باندې ترنه نقل وکي چې د خلکو په وهم کې دا راځي چې دا به اوریدلی، نو تدلیس کوي. د هغه نه حدیث نه دی اوریدلی خو په داسې الفاظو یې نقل کوي چې وهم ترنه دا کیږي چې تی اوریدلی دي. دی حدیث ته مدلس وایي. دولسم نمبر حدیث منکر. حدیث منکر هغه ته وایي چې ضعیف راوی روایت نقل کی مخالف د ثقه نه. مخکې مې درته وی چې ثقه مخالفت د اوثق نه وکي هغه ته شاذ وایي، خو چې ضعیف مخالفت د ثقه نه وکي هغه ته منکر وایي. ښه د منکر مقابله کې بیا معروف دی.
14 نمبر حدیث موضوع. حدیث موضوع هغه حدیث توای چې هغه مختلق او مکذوب دی پر رسول الله مبارک د ځان نه چا جوړ کړی دی او دی باندې مولانا عبدالحی رحمه الله ډیر خسته بحث کړی چې خلق د ځان نه احادیث جوړ کړي نو ولی جوړ کړي د دې څه اسباب دي به چې ان شاء الله حدیث ته ورسیږو من کذب علی متعمدا به در تعالی ته وجوهات وایم. 14 نمبر حدیث متروک. حدیث متروک هغه ته وایي چې د دې حدیث په سند کې داسې یو راوي وي چې هغه متهم بالکذب وی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله په سند کې داسې راوي راشي چې د باندې خلکو تهمت لګولې چې د کله پر رسول الله مبارک باندې دروغ وایي. همداسې دروغ نه ښه داسې خو دروغ هر چا نه ویلی کېږي په نبی علیه صلوات و سلام دروغ وایي نو د داسې راوي حدیث بیا متروک دی. 15 نمبر حدیث مسترب. حدیث مسترب هغه حدیث ته وایي چې په مختلفو طرقو باندې نقل شوی وي د یو راوی نه یا د ډیرو راویانو نه او مرجح موجود نه. یو راوی نقل کړي متن یو شان بل راوی دغه حدیث نقل کړي متن بل طریقه بل نقل کړي په بل طریقه او مرجح موجود نه دی نو دی حدیث ته مسترب وای ښه او دا استراب په متن کې مرাজি او په سند کې مرাজি ښه. 14 نمبر حدیث مقلوب. حدیث مقلوب هغه ته وایي چې پاغه کې تقدیم او تاخير راغلی مخکې ورستو مخکې او تبدیل او تغییر راغلی یا په سند کې یا په متن کې د ټولو ته حدیث مقلوب وایي. 15 نمبر حدیث مختلف الحدیث. مختلف الحدیث چاته وایي هغه دو حدیثونو ته وایي مولوی صاحب چې دواړه متعارض دي معنن خو امکان د جمع شته د دواړو په منځ کې. دو حدیثونه دی ولیدل او دواړه متعارض د یو بل سره معنن خو د دې امکان شته چې دواړه را جمع شي او تطبیق کېدی شي دې ته مختلف الحدیث وایي. 13 نمبر الناسخ والمنسوخ. دا هغه دو حدیثونو متعارض ته وایي چې د دواړو په منځ کې تعارض دی معنن خو اجتماع ممکن نه وي دواړه نشي جمع کولی چې په دواړو عملو کې نو خود به یو ته ناسخ وي بل ته منسوخ. مولوی صاحب دا 13 اقسام د حدیث د اقسامو په اعتبار د اتصال او انقطاع سره. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. د فقه متعلق بدرته یو نقطه ویم بس پاغه به اکتفا وکړه نور ان شاء الله چې که وخت مو بقا وکړه به درته مشکات شریف کې مبهما هدايه کې خو نه کېږي او کني په خپل بیا ځان ته وګورئ ښه د دې ائمه تاریخ چونکه موږ او تاسو سره خو هدايه اخیرنۍ دي کنه پاغه کې خدا خبري نه دا ابتدا د هدايو کې استاد د پوی د پاره مې لګه حصہ پکې وي اوس کټول وایو نو بیا ډېر وخت تیریږي ور باندې